بل جمعه ما ستاسو خدمت کی عرض کړو چې سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابواب امارات الساعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے یو حدیث نقل کړي او روایت کړي هغه وجوه او هغه علل او اسباب چې کوم یو جانب ته د قیامت راتلو د پاره د وجه او د علت حیثیت لري او بل جانب ته د هغې د پاره علامات تی پیشګي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه بیانوي لومبنه خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوي عزت خزل فی دولا چې کله قومي دولت قومي خزانه قومي املاک دا د پلار نیکه جاگیر وګڼل شي او شیطان یو سړی په دې دوکه کې اچولی چې بای دا شی قومي دی او ستا پکې حصہ ده نو چې کله ته په خپل دا اقرار کې چې دا شی قومي دی نو د تا حصہ پکې ضرور ده خداغي د قومي کې دو معنا ده چې د دې په انډیویډوال او انفرادي استعمال باندې قانون او شریعت دواړو پابندي لګولې ده چې کله دا قومي ملکیت دی نو دا به د قام په اجتماعي معاملاتو کې صرف کیږي ما اوس دا آئین پاکستان کتو د دې آرټیکل نمبر 62 چې څنګه سړی د سمبلای امیدوار جوړې دی شي پاکستانی آئین چاته حق ورکړي چې ته د سمبلای د پاره امیدوار جوړ شه نو ما ملګرو ته په تفسیر کولا ما په خیال خدا آئین چې کومه تقاضې وای دغه تقاضې خو به کمتر یو کاندیډیټ او امیدوار پوره کوي ورنستا آئین لیکلی دی چې دا سړی د پاکستان شهري وي شهریان جو ټول ستا آئین لیکلی دی چې د عمر د 25 کالو نه کم نه بل ستا آئین لیکلی دی چې د پاکستان په یو کانسټیټوئنسي کې د ووټونو لس کې د نوم په حیثیت د ووټر درج دی خودین را په دی خوا چې دا سړی د اخلاقی جرم مرتکب شوی نه بل شرط دا سړی د فاسق نه بل شرط د په دیانتدارۍ د څوک ګوته پورته نه کی بل شرط چې دغه امیدوار د قرآن او سنت خاطر خواه علم دی لري نو ما وی که اوس دغه پیمانه چې کوم ستا د ملک آئین خوره ده نو هغه یو سړي ته دا حق ورکوي چې د اکثر امیدوارانو خلاف هغه رټ داخل کی چې آئین دې سړي ته حق نه ورکوي چې ته په حیثیت د امیدوار اسمبلی ته وړاندې راشه ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا علامه د قیامت او خود آرټیکل 62 کانسټیټیوشن 1973 دفعه نمبر 62 آئین پاکستان چې نافذ شوی دی په 1973 کې او دا هغه آئین دی چې حاضر پاکستان کې د هر جماعت لیډر دی باندې توثیقي دستخط کړی دی دا خبره ځان باندې په خپل منلې ده او
او بل شرط لیکلی چې دا سړی د ګناه کبیره مرتکب نه وي. نو الله تعالی دې رحم وکړي چې یو سړی چې داغه دل سره تړون نه وي اخو سار نه ماخام پورې ګناه کبیره کې هی مرتکب دی. آثار نه تر ماخام پورې ګناه کبیره کې هی ملوث دی. نازیدان رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې وان تر الحفاة الغراة رغاء الشاء يتطاولون في البنيان. د قیامت بلا علامه ده چې تبو ګور هغه خلق چې دا غوي حیثیت نشته، هغه خلق چې د حد درجه ظالمان دي. يتطاولون في البنيان، هغه خلق چې دا غوي د دست درازای نه چاته خیر نه رسیدلې، خو همیشه خلق شر تراخ کړی دي چې مشرک له دوی لاس تراشي. ورته وی ملما دا بیا د قیامت بل علامه ده. او ما خو بل جمعه تاسو ته ویلو، ما وې سو پوره چې منبع او فاونټین بدل نه دي، نظام کې چین نه راغلی. ترغه پوره چې زه جمعات کې د جمعې خطبه ورکوم زه حرام خورم. که مدرس مدرسه کې بخاری وای د حرام خوري، که تبلیغ والا دوست بستر ګرځي د حرام خوري، که دکاندار دکانداری کوي د حرام خوري، که زمیندار زمینداری کوي د حرام خوري. او وجه سو ستاد ملک مالیاتی نظام الف نه یې پوره دا د سود په سرخول کې بندي. او نبی کریم علیہ السلام فرمایي د سود بوی چې کم مال ته لګېدلې دا حرام مال وی. اوس دا به بدلیږي سره. نو ما 13 جمعه ذکر کړو چې سابقه حکومت وی ټول اسلام منم، خدا یو شی پکې نه منم، د مالیاتی بل دا به د اسلام لاندې نه راولي. نظام مالیات، اکونامیکل سیستم، معاشي نظام، د دولت او پیسو والا نظام دا به د اسلام تقاضا باندې نه. نو دا خو مایدا سي شوا لکه سړی اوي چې لاندې د او د سونو پایپ د سرو منم، ټوټای د سپینو منم، بٹن د بجلی د سرو منم، میټر د سپینو زرو منم، خو ټینکای له دنه لغون د سټو لیو ورکوم کمزای کې چې وبو دريږي، ټوټای پاکه ده د سرو ده، پایپ صفا ده د چاندي ده، بٹن د بجلی ټیک ټاک ده. اوس دغه وبو چې ستانه دی کوی نه دغه د سټو لیوي ټانکای ته ور اوخته، نو چې د سپینو په پایپ او د سرو په ټوټای راځي نو سمو خیال دی چې دا په پالیټیک پاکي وي. جواب راکوي جی نو وې د سرو ټوټای کې راځي، د اوس پنی او د پیتلو پاغه چې راغلي دی پاکي دي، د سرو پاغه نه پاکي. نو تبوای چې استاد جی منبع او فاونټین ګنده دي، هغه فاونټین خبيسته، لہذا چې فاونټین خبيسته لاندې خباثت نه بچ کې دی نشي. نو حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم وان تر الحفاة الغراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ناعال خلق برازه د قام د مشرای د پاره بوړان لیکي او حسد هغه چا باندې چې څوک دا وایي چې سیاست دا دروغ ته وایي، پاکو خلقو لور تراتل ندی پکار، پاکو خلقو لور تراتل ندی پکار. نه د ګونګټ زیا ته ځان له پدې سوټو کې خوخه او په ما دوره مې چې ما دې میدان کې پلیتېدل نه غواړي. عزیزا دا فکر زما استاد ذهن کې برتانوي استعمار چول دی، دا د فرنګي فکر دی، دا د چرچ نه راوته فکر دی. چرچ د عیسی علی السلام اسمان ته خطونه بعد یو فلسفه ورکړه. چرچ پیژنې کنه د عیسایانو د عبادت ځای، عیسائی مولیانو دا وخت د حکمرانانو په ایمان لکه هر دور کې پیدا کیږي داسې طبقه، هغه یو تصور ورکړ چې دین د حکمرانی نه غواړي، دین بس دا غواړي چې د اتوار پرز ګرځي ترازا مومبته په بلی 2-3 سوا پادری به ولاړی، جوبه به چولی،
هغه بلګي تا ته انجیل مقدس تلاوت کوي تب کله هغه ته پرنام کې کله به خدای ته پرنام کې بس چې کله د اتوار د ورځې نه بهر را اوته بهر بیا کته په خرس ورېږي کو په خرس ورېږي دې سره نه خدای تعلق شته نو ور سره دین تعلق شته. اوس دا فکر اساسي طور راوته د عیسائی چرچ نه او څنګه یو نیم سل کاله دلته مسلط پاتې شو ناغه مونږ ته قرآن او سنت خو نه خودل هغه خپل فکر زما استاد زین تور نه نهستو او هغه پکې ډیر ښه کامیاب شوی دی ځکه استاد زین نه دا غند دا تر قیامت وته والا نه وخا. او قران کریم کې الله فرمایي تاسو خبرونه پوهیږئ دا څنګه کنه لکه جواب تیز راکوي خبرونه پوهیږئ. قران کریم فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله تعالی فرمای چې ما وعده کړی د هغه خلکو سره چې څوک د پخې صالحې نیک نظریه او عقیده مالکان دي او صالح عقیده او نظریه د قران بنیاد باندې دا چې حکمرانی یوازې د چا ده حکمران یوازې څوک دی زمکه د خدای نو اختیار په دچا اسمان د خدای نو اختیار په دچا دا جمعات د خدای نو اختیار په دچا دغه دکان د خدای نو اختیار په دچا او صدارتی محل د خدای نو اختیار په دچا د غلام اسحاق خان نه د الله وزارت وزیر اعظم محل دا د الله نو اختیار په دچا د مصطفی جتوی نه د الله وزیر اعلی هاوس د الله نو اختیار په دچا د الله د لوی سندکار میر افضل خان نه دا قران کریم فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد کړی دا الله تعالی خلق سره چې څوک د پخې صالح او نیک نظریه او عقیده مالکان دي. تاسو د نظریه خو کله لفظ اورئ کنه نظریه لفظ مو چرته اوریدل دي سیاسيان نه سیاسی فلسفیانو نه د میکیاولی د اولاد نه نظریه مونږ ورته راځه دا نظریه لګ د میکیاولی جبه ته هغه ته کنورټ کا نو الته ورته بیا وای د میکیاولی جبه کې ورته وای ایډیالوژي سوې ورته زده کوي کنه لګ انګریزي زده کوي کنه ایډیالوژي او ایډیالوژي د هغه تعریف کړی دی ډکشنری وګوره آکسفورد ډکشنری داغه تعریف کړی دی ویسټر ډکشنری وګوره داغه تعریف کړی دی جمله معاجم وګوره چې ایډیالوژي مین فید بلیف عقیده او ایمان. اوس ګلابا کستا عقیده او ایمان دای چې حکمرانی د فلانی دا د لا اله الا الله سره منافی خبره ده او کستا عقیده دای چې حکمرانی یوازې د چا دا الله غلام اسحاق به صرف د خدای نمائندګي جتوئی به صرف د الله نمائندګي پارلیمنت کې ناس ممبران به صرف د الله نمائندګانی دی به د الله د فرمان نو ورفعا خوا سکار کوله او نن لجار استعمال کې د حکمرانانو خو خدا کله خدای د سوي حکم خلاف یو قانون جوړي هغه تلاره کې سروکاوټ نشتا اځوسلو مليار غریبانان پکې ناس تیلته هغه څه چې سوي جوړ کی ټوله دنیا وې د لیونی سړي مدرسو را پاسې دي دا لیونی دي یا لکه خدای دې ورکا دنیا په لیونو لکدا کینه روغم د غسلور پینځه دي خو ټول لیونی چې یو ځای راجمه کې ما تاسو ته ویلو ما چې درې سو لیونی او شپږ ورته روغ وردن نکي شپږ نو کمیاش پس دا روغ پاتې نو دی له داد ورکول غواړي چې سړي ځامن کوی چې تاسو له تر اوسه لیونی شي نه نازیدان. قرآن کریم فرمائے وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالی وعد کرے د صالح او پخی نظریه او عقیده حاملان سرا وعملوا الصالحات آغا ایمان او عقیده والا آغا نظریه فید و بلیف والا
وعملوا الصالحات چې د چا جماعت کې عملم د دغه عقیده تقاضا باندې ځان سره د عمل صالح ترجمه یاد کړئ وعملوا الصالحات چې د چا جماعت کې عملم دغه عقیده نه چا پیر ګرځي د چا د جماعت نه بهر عملم د عقیده نه چا پیر په دکان کې دکاندار عمل د نظریه تحفظ کوي په وزارت کې د وزارت ذمہ داری نظریه نه چا پیر ګرځي دا محور نه ځان نه پرانیزي تاسو به کتلی ارټ کې یو لړګې داسې ولاړ ډول چکلې ته نیغ برا رسوي ورته کنجن وایي کوم ارټونه ختم شو بس تاسو نمونه مې شو کنجن ورته کسوي ورته نو هغه سلای چې کوم لړګې په پاسه وګد پروتي کنجن او دا مس کې دا سلای د سنټرل اکسس دا د مرکزی محور ته وسګورا دغه مرکزی محور پورې د ډول تعلق وي د چکلې تعلق وي د بیاست تعلق وي د لوټکو تعلق وي او د غوی تعلق وي چې د کم غوی په غاړه کې پړې پروت دی او دې دایره کې دن نګرځي اوس د دې غوی تعلق یا د دې چکلې تعلق یا د ډول تعلق یا د بیاست تعلق یا د لوټکو تعلق اگر دغه یو سلای نه کټ کا یا تنه بیاست کټ کا یا تنه ډول کټ کا یا تی چکلې کټ کا یا د غوی د غاړم دا غړوندې وباسا یا سلای نه را پرانیزا چې بیا به ته غنټه کې سوجري بزمکو وبکی ځکه دا سړی دا غوی دا ارټ دا ټول به پیچواړی شه مرکزی محور سره تعلق پاتې نشه نو الله تعالی او فرمایل چې عقیده او نظریه دا مرکزی محور دی چې د ژوند کم میدان کې ستا ټول چورلیدل بر دغه محور نه چا پیری نو الله فرمایل خبرونه پوهیږي چې وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله تعالی ایمان والا الله تعالی کې دی والا صالح او پاک نظریه والا دوستان سره وعده کړی دا حکم خلق صرف صالح عقیده او نظریه نه جمعات کې ناس ته متصبیح او عقیده مې ډیره صالح ده عقیده مې ډیره صالح ده نظریه مې ډیره پاکه ده خدای دې ورکړه دې نظریه او د عقیده لپاره میدان کارزار کې تسکه الله فرمایل وعملوا الصالحات هغه خلق چې هغه گویا عمل کوي د عقیده او نظریه تقاضا باندې د تبلیغ دوست دعوت د اعلی درجه عبادت ده د مدرس تدریس د اعلی درجه عبادت ده د پیر رشد هدایت د اعلی درجه عبادت ده د طالب طلب علم د اعلی درجه عبادت ده په جمعات کې منځ او نفل کول اعلی درجه عبادت ده دغه سیده جواب راکوي جی دغه سیده خو اوس قران کریم فرماینا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات کتر دعوت او تبلیغ میدان ته تحفظ ورکول غواړي کتر تدریس میدان ته تحفظ ورکول غواړي کله تعلیم او تعلم میدان پاک او صاف ساتل غواړي کدا جماعت پر عمل ماحول کې او سول غواړي نو الله فرمای بیا به خلافت د پاره جدوجہد کې صد پاره یا تاسو چې بکه هم کورسای د پاره او بیا ستړي کې ښا قران بیا وای کورسای د پاره بستړي کې لہذا دې خبرې او د اعتراض د سره اهمیت پاتې نشو چې مولیان هم کورسای غواړي قران وای غواړي به دستا ډیوټي ده لام تاکیدیه او نون تاکید سکیلا الله تعالی دې رحم وکي استاد محترم حضرت شیخ القرآن د شاه منصور باندې و مونږ ته وی طالبانو خدای وی دې مسلې ته دوه انجړه لګولې دي یو ورته د لام تاکیدی انجړه لګولې دي او بل ورته د نون تاکید سکیلا انجړه لګولې دي یو انجړه لفظ تمخ کې ولګو او بل ورته رستو لګو وړاندې نه انجړه راځي او رستنی انجړه ولا تیرا ور کوي نو الله فرمایل لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم
الله تعالی تاکید سره وې د ستړي کوونکو د پاره ما دا وعده کړل کدی مناسب او موزون انداز باندې د عقیده په اساس پر جدوجہد کو نو الله وې دوی ته خلافت به وکوم الله وې دوی ته حکومت به وکوم الله وې دوی ته ریاست به وکوم الله وې دوی ته قدرت او تمکنت به وکوم خلافت د یستخلفنهم فی الارض او څنګه ورکو وی فرمایل کما استخلف الذين من قبلهم لکه څنګه الله بزرګوار هغه کسانو ته خلافت او حکومت ورکړو چې د خلکو نه وړاندې د خلکو نه وړاندې اوس کله څوک پکې دام وي تاسو له خو مو مسله درکړی ده کنه نو ما به د تیر انتخاباتو کې ما زمون په مسله ډیره مودو شوس بلغونه موچوال ترانسفر وکړو لکه په همي تبادله به وکړو لکه راځه لپاره دا بل شی مونږ ته پرې د مسله تاسو سمبال کړئ ما وی اخر اوس موږ سره قسم خو نه کړی چې بس موږ هم دغه تټینګ نه شو چې پانسي کې نه پانسي کوم دی پانسي کوم عزیزا او چې کله ته دامنه چې ما تا ته مسله درکړې ده نو بیا راځه تا د ایمان نه خدان نه خلاص کړی کنه وای کنه موږ ټول مسلمانانو کافرانو الحمدلله وای ټول نتاج ور خپل ایمان هم ډیر خوشاله نه دی ما درته په دې ایمان الحمدلله وای لک شوق سره وای چې د ایمان باندې خدای ثابت قدم پاتې کی اوس عزیزا چې کله ایمان نه وته نه راځي چې مصلی والا خبره لګ وړاندې کو نو ګلابا دا مصلا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صرف یو مزد پاره ابوبکر ته ور کړی و سو مزد پاره صرف یو مزد پاره دا مصلا پیغمبر ابوبکر لور کړه نو چې څنګه رسول الله علیه السلام دنیا نه تشریف یوړو نو د دفن نه وړاندې د سیاست مسله دومره اهمه ده چې د پیغمبر جنازه نه کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غسل نه کیږي د حضور پاک د کفن نشي چولې رسول الله دفنېږي نه صحابه را جمع کیږي چې لومبنه مسله د حکومت او د ریاست ده لومبنه مسله د خلافت ده سقيفه بنو ساعده سقيفه بنو ساعده ازما ټول عمر دغه خبرې کنه کله چې زه سملای ته ولاړم دا خبرې شروع کړې ازه سملای ته ولاړ نیم زه سملای ته ولاړ نیم زه داس لکه سړی چې لاس خپونه ونیسیو چې دې ځای ودرېګا کنو ودرېګا نو بیره دې غر کړه او کني هغه نه پسو ما تر اسلام آباد منډه واله چې ګوره ک چرته اپیل می منظور شي چرته درخواست می منظور شي چې الله د پاره کې امام معاف کوي خو چې کم در می ټکو د هر در نه دغه جواب راته چې ګلاب مونږ سره د اسلام ته आवाज او قسم نه کړي کته پیلې کې مونږه پیلې کومه چې زه پاس کېږم بیا ورته نه امتیاز چې زه وزیر کېږم بیا ورته نه امتیاز ما والا خل را کنټرول کوئی مخه ما والا خل ځکه چې کله سړی دی الیکشن توځي کنه نو بیا سړی کې خوشامدګری پیدا شي چې را داسې خبره کول پکاري دا میر صاحب خپنه شي یو ووټ سره خوړه یو ووټ سره خوړه او دا بل چې خپنه شي د بل ووټم جنازه وته نو ما سړی خوشامدګر شي نازیدانو زه درېدل نه زه الیکشن ته درېدل نه او پرون چې کلمه کاغذات داخلول یو ناپوهه ملګری ماته مبارک شمه د شي تعزیت را سره وکا تعزیت را سره وکا چې ذمہ داري یو لوی میدان ته مستټیله کې خدای دې دلدل نه په خیر او عافیت وباسه ما دعاګان او میدان ووري چې اول خدا صورت ستنه خو ما کزه منبرم شم او کزه وزیرم شم او کزه وزیر اعظم هم شم نو ما کوم سړی ماته مبارک شوی هغه سړی سره زما تعلق نه ښه یو سړی باندې د قام ذمہ داری ورچه او ورته چې مبارک شه تلوټ مار لورسه دي او شروع کو چاروں انگلیاں کی میں سر کڑائی میں اور پاؤں چورے میں او ما ورته ما زما طبیعت ګورم تیز غونه ما په درې مرز د اسمبلی پر خودي را پر خودي چې دې زناور سره ما وخت تیریږي څنګه ما خدا سره لیونه غو نزين دي عزیزان الله تعالی او فرمایي چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الله تعالی د صالح کې دی او نظریه حاملان سره دا وعده کړی دا لا یستخلفنهم فی الارض چې الله تعالی به دوی تخپل ازما کې حکومت او خلافت ورکړي کما استخلف الذین من قبلهم صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هغه نبی کریم علیہ السلام یو منځ پاره مصلی ورکړه سو منځونه پاره او چې کله نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه سفر وکړ
د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حالت عجیب ده. هر یو صاحب هوش او आवाज کار په خود ده چې او الله د دې دل پاس داري او پاس باندې بوسو کوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لاړو. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی د کجرو باغ کې لګیا د ګوټ کوي. بچي ورته راځي یا ابتا وی او بابا ان رسول الله قد مات. الله پیغمبر وفات شو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وفات شو. تاسو ته پته ده عبداللہ ابن زید څه کوي؟ رمبه وګرځو. وی او د شین اسمان مالکا زما داستر کې ما دې پارا سعادت او غنیمت ګڼلې چې جمعات کې بناستم استاد حبیب ته قتل الله چې کله هغه پات نه دي نو ما ته دسترګو ضرورت هم نشته مان دا نظر واپس واخله. او روایت کې راځي داسې مستجاب الدعوات صحابي دي چې فل فور دسترګو نظر ختم شخه. چې الله چې کله پیغمبر نشته هغه نه پاس په دې سترګو بل چاته قتل نه غواړم. عزیزانو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعات روان دي ټیلې خوري یو ځای نه پاسي بل ځای پریوزي لاس خپل کار په خود دي. او الله دا سره وشو. رسول الله علیه السلام بم دنیا نه سفر کوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دې مین روډ باندې جمعات نه بهر ولاړ دي. وې کچا دا وې چې رسول الله علیه السلام وفات سره تنه نه کټ ذهن دا قبلورنا چې پیغمبر باندې هم کینی مرګ راتلی شي. پیغمبر باندې هم مرګ راتلی شي. سو صحابه او حضرت ابوبکر پسې منډه کړه. وی چې ډېر عجیب حالت دی. د عمر د وجه نسو کش کول شي نه شونډ کولاویږي. په زرګونو صحابه موجود دي ټول په hebat دي چې دا خو جلالی سړی دی اوس دا توره چلول شروع نکي. حضرت ابوبکر راغی رضی الله تعالی عنہ منبر ته پورته شو تقریر او بیان شروع کړ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله تعالی فرمایل چې محمد رسول الله زما پیغمبر زما قاصد او زما رسول دی. د دن وړاندې هم رسولان راغلي دی او په دې راه عدم تر دي وفات پر راغلي دی دنیا نه پنا شي دي. افإن مات او قتل کدا پیغمبر تبعی مرګ باندې منشي یا میدان کې شهید شي انقلبتم على اعقابكم نو تاسو به دین پرې دی صبر نظری پس روانه گئی دین به پرې دی سبل فکر باندې کوي. د پیغمبر جماعت به پرې دی یو بل جماعت پسې ومنډه کوي. د پیغمبر جنډا پرې دی یو بل جنډې لاندې ومنډه وي. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الله تعالی فرمایل ومن ينقلب على عقبيه چې چا پیغمبر والا جماعت پرې خودو چا پیغمبر والا لار پرې خودا چا پیغمبر والا فکر او نظریه پرې خودا فلن يضر الله شيئا. خدای وای ماته هستپ نرارسی. الله تعالی وای ماته هیڅ نقصان نه دی راکړي. نقصان او وبال د پزات باندې دی. نقصان او وبال د پزات باندې دی. دا فتنه دا بر د په سر باندې را پریوزي. او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دین بعد یو جمله ویلا چې ایها الناس من کان یعبد محمدا فقد مات. چا چې د جناب محمد رسول الله بندګي او عبادت کو رسول الله وفات دنیا نه لاړو. ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت. او د چا دین سره تعلق چې الله د پاره دی د جماعت سره تعلق د الله د پاره دی نو هغه الله ژوند دی دغه باندې مرګ ناراضي. ابوبکر په دومره اهم موقع د صحابه څنګه نظریاتي تربیت کړي چې ګلابا دین والا خبره عقیده والا خبره نظریه والا خبره دا د پیغمبر ذات سره هم نیتل دي. الله تعالی د خپل دین کار اخلي کسان ول نمبر په نمبر را پیدا کوي. پیغمبر د خلکو تربیت کوي. عزیزان ناز میں کو استاد خدمت کی چې حضرت ابوبکر ته کسان رالو
او ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش سقیفہ بنو ساعدہ کے انصار راجم دی انصار مدینہ غ خلق دے چې کله دا د مکې معظمه مهاجرین مدینه تلال هر یو سړی خپل کور دوزایک نیم کور یو مکی مهاجر تورک هر یو سړی خپل غلط وزایک نیم غلې مکی مهاجر رو تورک هر یو سړی خپل ډیر وزایک نیم ډیر مکی مهاجر تورک خپل جایداد او کاروبار دوزایک او نیم کاروبار او جایداد مکی مهاجر تورک چې ګلابا ته د مکی هیڅ د وینې رشتہ مې در سره نشتا خو زما او د تام یس کې د ټولو مضبوطه رشتہ اگر دې کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله لہذا دغه رشتې په اساس تما سره زما مال کې شریکي تما سره زما کور کې شریکي تما سره زما جائیداد کې شریکي دا نیم ستا نیم زما او یو صحابي حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه سره پیغمبر علیہ السلام یو ملګری ک وستار اور بداوی هغه ځان سره واغس زمکه ور سره نیمک کور ور سره نیم کو ډېرې نیمکړه نقد ور سره نیم کړي مال بساط او اسباب او سامان ور سره نیم کو کټوي او سمسای ور سره نیم کړي دا یو کټوي دواله یو ماته پرې دوا او بیا دا هغه د مطمئن کول د پاره هغه ته خبره کوي چې کله جواز ته صورت وي نظامات دوه خزې دي چې یو خزه تا ته حواله کوم دا د ایثار انتها ده زما دوه خزې دي کله جواز سلار وي چې یو خزه تا ته حواله کوم ځکه تمہارا پیغمبر ور کړي او پیغمبر وی چې ارسل سره نیم کا صلی الله علیه وسلم او عزیزا کتا ته ما وی چې پیغمبر وی چې یو 50 روپے ورکا نو ته وای په پیغمبر نه پیغمبر دې مال راکې 50 روپے زول ورکم ولا 50 روپے الله تعالی دې رحم وکي خدای دې امتحان ابتلا نه راوړي کني والله چې ګوت زمون ټول په خوا خلاصي دي ښه په خوا مخلاصي دي خو الله تعالی مو دې په دې مات ګډ لاین باندې داس گاډي ور په دې کینو او دام دې کسٹارټ گاډي دې الله تعالی دې رحم وکي عزیزان ناز به کو استاد خدمت کې چې انصار مدینہ پسقیفہ بنو ساعدہ کې راجم دي حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ته اطلاع ورکړې شو چې وا ابا بکر سقیفہ بنو ساعدہ تراشا انصار مدینہ راجم دي خپل قبایلی اختلافات ختم کړې دي تقاضا دادا چې پیغمبر علیہ السلام مونږ باندې حاکم او حکمران اوس دې خو ګورئ پیغمبر علیہ السلام حاکمو کنو جواب راکوي جی حکمرانو کنو صدر یا وزیر اعظم کنو چیف جسٹس او قاضی القضات او کنو چیف ایگزیکٹیو او انتظامی سربراہ کنو سی این سی او چیف اف ایئر سٹاف او چیف اف نیول سٹاف هغه وخت د فوج کم کیفیتو وکنو نو وی چې پیغمبر خو پیغمبرو خود دینه بعد د حکومت استحقاق زمونږ دی ځکه مونږ د مدینه استوګن یو لہذا حکومت بوس دینه بعد سوکو مونږ مدینه والا مکی والا برابر حکومت نه کوي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس خطبه اویلا بیان شروع کو چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پیغمبر زما او استاوم د مکه والا مدینه والا د مهاجر او انصاری د تور او سپین د پښتون پنجابی د پاکستانی هندستانی د مشرقي مغربي د ټولو د پاره یو حیثیت لري د الله پیغمبر هغه ویجی بالکل وی ما دا آغا پیغمبر نه خبر اوریدل دا چې هغه فرمایل چې الائمه من قریش زمان بعد د تاسو خلیفګان به د قریش مهاجرین چې مکه معظمین راغلي تاسو خلیفګان به د مکه مهاجرین عزیزان بس دا یو خبره وکړه هغه د سرګونو اجتماع چې هغه انصار پکې موجود دي چې خپل ځمکه ورکړي دي چې خپل کور نیم کړی دی حضرت سعد ابن معاذ دا غوی سردار دی سعد ابن عباده دا غوی بل سردار دی دوه را پاسې د بالراس والعين د خدای پیغمبر وای مون خدا تر اوسه کوم بحث یو کو دا خو خدای سره دښمنی وکړه حالانکه غوی ته علم نو چې پیغمبر علیہ السلام دا څه فرمان کړی دی جی
سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دا غین بعد صحابه د عظیم اجتماع ته خطاب کو وستا چې سو غرد ځان لپاره دا غین انتخاب په حیثیت د حکمرانو کوي جی ټول نوړاندې یو جلالی را پاسید سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او سیوې صحابه یو مسئله ورته کړه د مسئله والا یو مسئله ورته کړه سواله مسئله والا و رضیه لنا رسول الله صلی الله علیه وسلم لصلاتنا ولدیننا افلا نرضاه لدنیانا ودا خدا کل خبر دا آیت پکې ضرورت نشتا حدیث ته ضرورت نشتا چې پیغمبر په خپل ژوند دې په دې مصالحو درولو د پیغمبر انتخاب داو چې دا ابوبکر ستاسو د دین لپاره امام او مشر دی نو پیغمبر مونږ ته وایي چې د دین لپاره په اعتبار وکړه نو مونږ د دنیا لپاره په اعتبار نه کوو افلا نرضاه لدنیانا دین لپاره خو په اعتبار کوو او دنیا لپاره په اعتبار دا مونږ هم داسې قوم سره واسطه د خدای ذوالجلال دې رحم وکړي چې په ما یا په بل مولا د دې په باب خو هغه باندې قابل کافي اعتماد دی چې دې دا کوم مسکل دا ټیک استاد څه پتر مې د سره نیت نه تړلې عزم مې نه کړی استاد بیا هم دا عقیده ده چې نه دا موږ دې ټیک ټاک کوي ما سره او دس نه کړی بیا او دس ولاړم استاد بیا هم دا عقیده ده ما باندې اعتماد لري چې دې دا موږ ټیک ټاک کوي جی د تا په مړي باندې جنازه کوم تا ته پته نشته چې دې نیت کړې ده کنه دې کړې اسی الله اکبر الله اکبر چې وای دا او دس کړې ده کنه دې کړې اسی الله اکبر الله اکبر چې وای جی عزیزا اوس د دین د لپاره مونږ په مولا اعتبار کوو خو چې خبره دنیا راشي نو مولا پک چا کړې دا سوای کنه وای نو خدای ذوالجلال دې رحم وکړي دا مقدمه به د خدای دربار کې پیشي ښه دا مقدمه دا به د خدای دربار کې پیشي یو عجیب کیفیت وای ښه یو عجیب کیفیت وای الله تعالی دې مونږه هغه ته نجات تر الله کی پاتې شو نور دا دنیا والا معاملې ما خو پرونو دو کاغذونو داخلول نه بعد خپل مرګرو ته تقریر او هغه تقریر کې ما ورته وې چې تاسو زه په زور او په جبر مجبور کړم او دې شیطان مو ودرولم او مجمعیت علماء اسلام کې یو کس ځان په خپل دې شیطان مخکې کړ نه دی یو کس مو پرون په آخري اوقاتو کې میران شان راورسو چې داخل کا کاغذونه شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاه صاحب دا کوړي میران شان مو ورسو بل کس هغه مد مدرسې نه پاسو چې داخل کا کاغذونه 400 کې شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان سے او هر یو سره چې بزرگان ورته کینی قسم په خدای ما بلز د خپل تو جړل هغه مونږ ته جړل دي زور پسې لاړم ماته جړل دي بل بزرګ ور پسې تللی دی هغه ته جړل دي چې ځان کې د دې شی اهلیت نه وینم زمنډه ووم زترړې ووم خو دې شی د پر اهل نه بزرگان وي تبه ولاړې تبه درځای باندې ټینګ ولاړې چاہے تا یو ووٹ پریوزی او کلس ووٹونه ته پریوزی بس سری تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اوس د قران فیصله صدا نو بس تاسو یو اهم مسله ذکر کوم ځکه عزیزه سو پر او ما او تا د سترګو باندې پټای خودي پټای ادا سه نو ما ملګرو ته وې ما خبردار چې ما د پاره ووټ د چانه په طرفګنۍ او دشمنۍ اون غواړي ستارور ببل جماعت کی ستا پلار ببل جماعت کی کته زما د جماعت په پروګرام د خدای د حکمرانۍ په تصور مطمئن کول شي او ټیک دا کری زما د ووټ په خاطر هغه سره طرفګنۍ باندې کې هغه سره دشمنی باندې کې هغه سره تعصب باندې کې هغه سره نفرت باندې کې هغه سره دشمنۍ باندې پیدا کې ځان لازم ولای به زما د ووټ په زما سمله ته زم نه زه سمبلای ته زم نه زه خود نظری د ترویج د پاره میدان کې ولاړم او چې مولا مدرس شي نو طالب په 22 نټورش په کتاب ګوري چې سواره باندې طالب اعتراض داونه کی کني بیا به څه جواب ورکوم او ما مولا هغه چې کله اوتري د سمبلای ته نو دغه کمپاین به باعث شي کلی په کلی ګرځي او هغه الله والا خبر وړاندې کوي نازیدان ما ورته وې او نن مې مسار ملګرو ته مې زبر ګور چانه ووټ نه غواړم ما دوه د یونیورسيټي کې الیکشن کړل ما چانه شخصي تور ووټ نه وغوښته ځکه چې دا خو زه اسخود هغه توام چې زه ډیر لوی اهل سره هم د دې لپاره او زه اوس عالم عرش مولا نه را کوڅ شو مالا به ووټ راکې اوس عالم عرش مولا ولې دا پستر کوپی دي دا پستر کوپی دي کله ته الله تعالی انساني عقل نه ور کړي هغه ته امتیاز نه ور کړي عزیزانو نو الله تعالی او فرمایي یو مسله بس تاسو واضح کوم چې ووټ شرعي اعتبار سره د څه شي سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تا حضرت عمر فاروق پاسید
وستا انتخاب زمونږ د دین لپاره د الله پیغمبر کړی دی نو مونږ ستا انتخاب د خپل دنیا د پاره کوو او جی حضرت عمر داونه وی چې زه درله ووټ در کوم سار ماته یو کس وی ویجی زه به تعالی ووټ ور کوم ما جزاک الله خو مالا ووټ مرا کوم جزاک الله خو مالا ووټ مرا کوسته اوس نه ما سره خپل شکریا دلته رجسټر کړي چې له اوس نه ما شکریا شروع کړه چې راکو تا دې خدای سړي د جنت مارغ کی چې تعالی وې تعالی ووټ در کوم مې ګلابا کتا ته دا ما ولا کار دین ښکاری نو ما ته وایي چې تعالی ووټ در کوم او نه بزان خپل غاړه په یو ووټ باندې فارغه بیا بستا ډیوټي ز ټول کار او 12 میاشتې او 24 غنټې د دین د پاره په سرکولیشن او په چکر کې نو ته دا یو 2 میاشتې خپل کار دین د پاره نه پرې دی او منډه او تړي بنوي ته ما ته صرف دا وایي چې ته خو مونږ کلی تازي او بس مونږ ووټ سره ووټ نو یو کس راغی هغه ماته اوس رجسټریشن کوم چې مونږ به ووټ تعالی درکو پارټي بل ووټ به تمامه ووټ پراکو زما ووټ نه واړم عزیزان نو خبر باندې ځان پوي شرعي مسلې باندې سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ورته وی رسول پاک د زمونږ انتخاب د دین لپاره کړی دی افلا نرضاه لدنیانا آیا مونږ دنیوي مشرای د پاره ستا انتخاب دی ورونکو بلکې دا خو رسول پاک مونږ ته اشاره راکړه چې زمانه بعد تاسو مشر د تاسو امام مقتدا او خلیفہ بداوي نو حضرت عمر صرف دا نه چې خپل ووټ ورکو دې ټول ته وې څنګه ووټ ورکو حضرت ابوبکر ته ټول وېږي بالراس والعين ولې نه ورکو حضرت عمر راوړاند شو خو هغه خو ایمان مضبوطو څه شو جی ایمان مضبوطو نو برملا د چا د اختلاف پروا نه کړه راغ حضرت ابوبکر ته لاس دی خواکا هغه لاس دی خواکو حضرت عمر په کلاس کې خورو وې د خدای په حضور نظر کې زتا سره عهد کوم چې ته د دین په خاطر زمونږ مشري زبستا د هر حکم فرمان برداری کوم تا د هغه ووټ ورکولو ښه او زمونږ د پاره خفیه بیلټ پیپر ولې چې وای صادر نه پناه لاشه صدا ځکه زمونږ ایمان ډیر ډاواډول دی کنه تا ته بم نمبر جوړوم او دی بل ته بم نمبر جوړوم دی بل ته بم نمبر جوړوم او کله ته کلیر یو طرف ته راځي چې بس بایزه صفا دې طرف ته خو یا دین والا خبره کوم یا دنیا والا خبره کوم یا اسلام والا خبره کوم یا کفر والا خبره کوم خو په دازای باندې ټینګ ولالم دا شعر ټول نه بهتره دی دا شي د ټول اوس یو سره چې ما هم په اعتماد کې ساتي چې استاد او بل سره مې اعتماد کې ساتي ته الله والا خبره کې مونږ خو ټول الله بندگان یو کنه او دا نو دنیا والا خبره کې دنیا ته هم ضرورت شته دنیا ته هم ضرورت نه ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا اور نہ د خاپیرک کاته بنه کوئی خاپیرک والا مسله بنه کوئی د دې زناور او د مرغانو چرګوا وېزان له بادشاہ انتخاب کو د چا انتخاب کو د بادشاہ انتخاب کو نو زناور باغې د پاره دلایل وي چې بادشاہ به زمونږ د زناورو نه زکای چې زمونږ خپې سلور دي هغه ګونم لوی لوی دي او په مونږ کې غوېده چې دوره وګدل کای ور پورې ژوند ده او په مونږ کې سنداله چې دومره لوی لوی خورونه دي او په مونږ کې هاتی دي چې دومره لوی خړتمه دي او په مونږ کې مړس مړې دي چې 120 میل فی غنټه کی رفتار سے هغه په ښکار باندې حمله کوي او د ځنګل لہذا بادشاہ به مشترکه زمونږ د طرف نه وي د دې دلایل چې به واورید مرغانو به شروع کړ وی بادشاہ به مونږ کې ځکه چې زمونږ وزري او مونږ هغه باندې الوزو مونږ ډیر پاکیزه خوراک کو او مونږ کې تاوس دی چې دا هغه ته ګوري نزله به خوشاليږي او په مونږ کې باز دی چې په خپل الوتو باندې د انساني نظرونو نه اوجل شي او شکل به زناورو دلایل شروع کړ اخاطرک ته پته ولګل چې بادشاہ جوړ دی نه جوړیږي بادشاہ جوړ ابوري حکومت کې جوړ بادشاہ نه دی جوړیږي وزیر اعلی نه دی جوړیږي تاسو ته پته دا ابوري حکومتونه چې تشکیل کېدل نو خلکو ځان لارې کته یعنی په کومه لار باندې وزارت ته ورسوم خیراتي وزارت ته نه پکې ووټ ته نه پکې پیسې لګول ته نه پکې مينت تا نازیدانو هر یو ځان لار کته څوک پر دې ګټره نه وتل څوک دغه ګټره نه وتل څوک د هغه ګټره نه وتل ماته په دې خپل کې لزر کې خو دو ما ول لزر د شرط ورکه مې وزارت کوم نه وي خدای دې ورکه وزارت نه کوم بلکې دا چې کوم ناس دایمه پدې شي نازیدانو اوس خاطرت هغه په دې زناورو طرف تلاړو دې کې جوړه بادشاہ کی ک نور اسمي نو مشیر خو به مو مشیر به مو چې کله په مارغانو خپل دلایل شروع کړ نه هغه ته به رامنډ کړه هغه ته به رامنډ کړه چې لا اوس دلیل به هم ځان د پاره وي چې زناورو طرف ته بته وې تاسو کومه پیژنې کنه زه ګورم د زناورو د قبيله نه ځکه تاسو هم بچی راړې زوم بچی راړم تاسو هم بچی راړې اګای نه چوي ازو بچی راړم
چې د مرغانو دلایل بلګ مضبوط شون دی خو به را منډه کړه وې زه ګور استاد د قبیلې نه تاسو ملوزه زه شپه کوم زه لکه الوزم اوس هغه خو په بادشاہ متفق نشو خو د منافقت ټولو ته معلوم شه هم زناورو ته هم مرغانو ته چې دا خدای په قهر اخته د خو مون سره منافقت کوي او زناورو سره لہذا خاطرت پیشوی دشمنه د زناورو کې مرغه هر یو دشمن دی چې ته یې منافق درته کتراوت نو شلو دی کدر دراوته نو شلو دی نو درته نه د زناورو دی راوته شنه د مرغانو دی راوته شي نو ځان نه به خاطرت بچی نه جوړوي بس خو زر ځان کې ير کوي چې بای دا شی د دې کې صفت نه پکې طرفګنیشتا نه پکې دشمنیشتا نه پکې تعصب شتا او چې کله زه دا وایم چې زه د پیغمبر د مشن لمبردارم زه دې بیا خپل سیاست په طرفګنای وړي وکم زه دې بیا خپل سیاست په دشمنای وړي وکم دا نه په کمزلو په فحاشه او پټګوي باندې وړي وکم بیا ماته دا زیب نه راکړي چې زوام چې الله د نظام لپاره جدوجہد کوم نو الله فرمایي چې وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات صحابه کرام نمبر په نمبر یو را پاسید خپل ووټ حضرت ابوبکر ورک رضی الله تعالی عنہ برملای ورک د پلار او زوی پروا نه کړي درشته او حدیث پروا نه کړي وې دا الله نظر کې دا د الله د حکمرانه د خلافت د پاره اعلی سره دی لہذا تا واخله زما لاس ما رتا پلاس باندې بیعت کو زبستا عمل کریم زما ووټ برتاوي زما مرګرتیا برتاوي اوس ووټ دې شي نو بس دا یو مسله یاد کړئ ځکه چې کم کسان ما سره ملګرتیا کوي نه به د جمعه کې نه سمات به تاسو دعاګانې کوي ماته به تاسو دعاګانې کوي ګرځي به دا پیغام برسوي د دین په خاطر دا پیغام برسوي د دین په خاطر سبا وایي چې دا ووټ درې حیثیت لري شریعت کې سو حیثیت لري پس کې شریعت کې خبره وکوي شریعت کې سو حیثیت لري او په نور د شریعت نه بار صرف یو حیثیت دی چې که سپاو شل سره سپاو پنځه پاوا سیر روجر ته پخې یو می ملاويږي دي کسل شل روپۍ په ته ملاويږي دنیا کې دغه اعتبار دی دین کې د ووټ درې حیثیت لري شرعي سو یو دا ووټ وکالت دی څه شی دی وکالت دی ته ځان د پاره وکیل مقرره چې زما د دین او ایمان او زما د حقوق او وکالت په اسمبلی کې تکي نو عزیزا ته چې کله عدالت تلار شي نو خو وکیل ګوره کنه کار وکیل ګوره کاروستا خپل رور وکیل وي خو هغه پرون نه هغه بل از د وکالت نه را پاره شوی دی پټک د قانون نه پويږي نو تب بیا هغه نشي د خپل کیس لپاره کې ایک ابروهی بنسي حالانکه دې بدله مفت وکالت کوي ایک ابروهی الله دې وبخي زماره یو سبق استادو ایک ابروهی هغه بدله 2 لک روپۍ غستې دی وی پیسې لپاره خطاب مينتم کو داغه دوست باندې کته چې دې زماده وکالت ته تیار شي نو عزیزا ستا یو ادنا کیس دا غیر پاره خو ته وکیل اعلی ګوري او دا ستاد دین او ایمان وکیل او ستاد حقوق او ترجمان دې د پاره بغاصب او نه اهلا هغه سړی به وړاندې کې نو قیامت پورز باندې به الله تعالی تپوس کوي کنه وکړي یو او دوی میسیت دا ووټ دا امانت ته څه شي دی د چا امانت ته د اهل د چا امانت ته د اهل او قران فرمایي چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اللہ تعالیٰ وَإِذْ دا حکم کوم ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو امانت باغ چاته سپاره چې د خیانت پکې نه کوي هغه چاته به سپاره چې د ځان لپاره امین او امانتګر ګڼي په دستا سره خیانت شوبه او شای بني دا دعا او دریم ووټ شهادت ته څه شي دی وکالت ته دویم نمبر امانت ته او دریم نمبر شهادت ته گواهی ده چې او الله ته حاضر ناظر موږ ستا په وړاندې دا گواهی کوو چې دا سره اهلیت لري دا د مشرع اهلیت لري الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا كونوا شهداء لله كونوا قوامین لله شهداء بالقسط او ایمان والو چې کله تاسو حکم کوي حکومت کوي فرمان روای کوي ناغه بد الله په کوي شهدا بالقسط او کوم ځای چې تاسو شهادت او گواہی کوي دا به انصاف او عدل باندې کوي څنګه به کوي
انصاف او قران کریم کې الله فرمایي چې فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور حنفاء لله. سوره حج کې الله فرمایي چې زما ګوره دوه کار ډیر زیات بدی شي. څو کارونه؟ خدای وایي په دنیا کې دوه کارونه زما ډیر زیات بدی شي. یو الرجس چې هغه کې د ولد غیر الله قانون شریک کو، بلکې د خدای قانون دی والو زو د انسان قانون دی په ځای پرې خو دو. خدای وایي د اعلی درجه مشرک دی ښا، ځکه زما حکمرانی دی ختم کړه، انسان دی حکمران کو، زما قانون دی او جانب ته کو، د انسان قانون دی راړو، زما د قانون په ځای باندې دی ودرو. الله تعالی فرمای چې فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور. زما دو کارونه ډیر بد شي، یو به ما سره شریک نه پیدا کې، او دویم وجتنبوا قول الزور. دویمه خبره ده چې د دروغ گواهی بنه کې ښا، د دروغ گواهی بنه کې. او الله تعالی فرمای چې چا گواهی پټکړه، چا گواهی پټکړه پاغي باندې سملاستو فانه آثم قلبه. خدای وایي صرف دانه چې لاس ګناګار دی، سترګې ګناګار دي. ترانسفارمر دا زموږ د بجلی ترانسفارمر چې دې په لکړی ته بجلی ورکړي چې دې ټیک وینو دا ټول پنکی روان دي، او که هغه ترانسفارمر اوس خراب شي نو دا پنکی او دا دې بره کورونو کې پنکی وای کنه، او دا فرجونه او ټي وی ګان او دا ټیپ ریکارډر او د بجلی جمله سامانونه اب ټول په ځای سٹاپ شي. ولې دې پکی کې خرابې نه راغلي، د ټیپ ریکارډ کې نه راغلي، څه شي کېراله؟ ترانسفارمر کېراله. الله تعالی وایي د انساني بدن ترانسفارمر د زړه او چا چې گواہی حقیقت والا پټکړه ترانسفارمر خراب شو فانه آثم قلبه، د زړه ګناګار دی. او کله چې د انسان زړه ګناګار شي لاسونه په غن کې ورختي، خپې په غن کې ورختي. نادیدانو دغه درې خبرې دا مسلمانانو ته رسوي. نور مارکه حق او باطل زما دا حسم نه دي چې زه سمبره تاسو دا مې حسم نه دي. ما ته چاوي وی کوم موبایل الله ما بایلوبا، کوم موبایل ما بایلوبا 99% بدای چې سبق بایلوبا 1% بدای چې سبق ګټوبا. نو ما ورته وی ما کوم او بایلو دا نو دغه موزین کې مخ کې نه ده، نو اثر را باندې نشته. کوم او ګټلا نو یو لوی ذمہداری په سر راوړی دا، بیا په دعاګانې کو چې او الله دې دلدل نو پاک صاف اوس په خیر او عافیت باندې ذمہداري باندې پوره کې ورپورې مباسطه. مورته ګلابا په مونږ باندې د بایلودو اثر نشته. مولانا غلام غوث هزاروی زمون قائد الله تعالی دې غریق الرحمت کې، حضرت هزاروی رحمت الله علیه ادھر الیکشن باید چې بیا الیکشن ته ودرې چا ورته مولانا آپ پھر لڑ رہے ہیں تو بیا الیکشن کې. نو مولانا سے بڑی عجیب جواب ورکړي بھائی ہار نہ کوئی ہار نہیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جانا بہت بڑا ہار ہے. بایلل دا ته شرم خبره نه ده، خو چې میدان ناپاک سړی ته پری دی او تورته میدان خالی کې دا ټول نه لوی د شرم خبره ده. نازیزانو زوم دغه شی مجبور کړم، دغه بزرګانو مجبور کړم، دغه پاکانو نیکانو مجبور کړم، لہذا دغه دلدل ته مزان ور وګرځو. اوس مو الله تعالی پاتې شو دا خبره چې اوس موږ په کې څو شی ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې دستار نه دارې مو غمې پیچ نه دارې. ایو سړی ته چاوي وی بادشاہ را روان خلکو نه مالونه اخلي، ناغه ورته چې ما هیڅ نه دارې مو غمې هیڅ نه دارې، مونږ سره سشتنه نه مونږ نه بس واخلي. ما دا مانکی بابا لنګر خبره وا، مانکی بابا لنګر کې با ډوډۍ یو وړومبه تقسیم شو پټولو مسافرو ملمنو باندې، او چې ډوډۍ تقسیم مخلاص نه بیا غنه پس با خانه کیرا شروع شو پخ کړی وایا. نو یو سره ما غوند لوګي غسته، ناغه ته څنګه وچه ډوډۍ ملاو شو، ناغه په شروع کړه زر اخلاص کړه. نو چې کله خانه کې راو رسید اوس هغه سره خو څه شیونه ناغه نور ته ماته په کنه نه ورته خپېس پکې وته پکې څه شي ماته خپېس پکې. نو ما ورته څه ماته پکې مو پکې څه شي ماته کاخري نه مونږ نه بس اخلي. ما هیڅ نه دارې موقع مې هیڅ نه دارې دستار نه دارې وګه مې پیچ نه دارې. او ځانو اوس پاتې شو دا چې دې میدان کې چې دنیا پیسې لګي. ما پرون ملګرو ته وې ما سایکل ځان له اوس نو ګوري سایکلې زمونږ الیکشن میدان ني سایکل والا الیکشن بې پیدل الیکشن بې دا خپل دوستان بل کړه تبلیغي وفدونو په شان لیګو چې بې دقه خبره ده الله والا خبره توکې دی. ما وی جماعت کې ودا وای چې خبره توکې دی نو مو غواړي چې ووټ چاله ورکوي، خو چې ما خپل پریوزن خپل زمير نه با خدای به ځان ته حاضر ناظر کې او لګ خپل زمير نه تپوس کې. نو کدا بل لاین د صحیح کار شو نو الله دې مرش ورمنډه کوي، الله دې مرش ورمنډه کوي. مونږ نه چاګریبان تلاش شو، نه جګړې کوو، نه فتنې وبارو، بلکې مونږ فتنې فروکو بیګا ماته یو وفد
او هغه ما ته وایي چې فلانه صاحب د فلانی صاحب مخالف دی. مې خال الله تعالی دا مخالفت موافقت باندې بدل کړي. وی هغه وایي چې زبر د قاضي صاحب برپور ملاتړ او برپور ملګرتیا کوم. نو ما ورته ګلابه زه خو مې د دوه سره مې تعارف نشته، خو مې خبره ده که زما د وسو شو چې تاسو دا مخالفت په موافقت بدل شي نو زما هیڅ چره مرګرتیا او مکا، خو چې دا دشمنی دا په دوستای باندې بدل شي داغه مرګرتیا وکا. نازیدانو بهر تقدیر زمونږ سیاست دا د پیغمبر علیه السلام سیاست ته کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلكن، او زمونږ سیاست خلق په شکاري چې اندخان دي په موقع راوځي، خلق په شکاري چې اندخان دي کله راوځي په موقع راوځي چې د منبرای وخت راشي. او زمونږ سیاست خو د کال 12 میاشتې رواني، زموږ څه بل څه کار شته؟ تاسو ټول کوی زموږ څه بل څه کار شته؟ ځکه چې زدا دین ګڼم، دا مې عقیده ده چې دا د دین اهمه شوبه ده، لهدا زما د بل څه کار نشته. په قبر دغه مسله کوم، په جمعه کې دغه مسله کوم، په واده کې دغه کوم، په خادای کې دغه کوم، د جماعت اجتماع کې دغه کوم، د سیرت اجتماع کې دغه کوم، د حکومت د طرف ته چې سیمیناري بس دا خبره کوم پکې. بهر تقدیر دا څو بنیادی خبرې وي ستاسو خدمت کې مې عرض کړې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.